دا ډیر خلک بې دعوته ګرځي او اکثر دا بیکاره خلکي په کباړ کې ځان له په 100 روپۍ پتلونه چې اغشتي او دغه د 125 روپو کباړي کوټه هغې سري کړي او ښه چشمې دا د 10 روپو په سترګو کړي کونټۍ ورسره او یې بوټان هم کباړي پالش کړي هغه چې په شادي حال ورشي والله هغه ته څوک سلوټ ورته خلک کوي هغه ته څوک ویلی شي چې دا چا درته ویلي دي هغه خو د ځان نه سم پولټیکل ایجنټ جوړ کړی پلار یې وایي زوی به مې ویلې زوی مې پلار به مې ویلې دا ګناه ده قسم دې ګناه ده بلو راته چا خبره کوله یو سړی په شادي حال کې ډوډۍ ته ناست و نو هغه شادي حال والا راغی ورته یار ورې تا ته چا ویلي دي چې ته دې واده له راغلی وایي ما ته د واده زلمي ویلي دي وایي خدای دې بې خو باسه دا خو واده دی د ماشوم حقیقه ده وی خبس په خولې راته کېده وی اووم ځل دی چې دلته رېځي نو وی توبه بیا به نه راځم خو نن مې مه شرموه ټوله ورځ ګرځي رسول الله مبارک څه فرمایي ورس حضور پاک فرمایي چې څوک بې دعوته پردی ډوډۍ نه ورغی دخل سارقا وخرج مغیرا غل ورننوته او ډاکو ترې راووت دا ګناه ده او ظلم دی اکثر پردو ودونو له موږ لاړ شو او چې بیا راشو یاره مړه بس هسې نار نور رالو نو او بیا به وایي مړه چې د ډوډۍ د پخولو د واده نو څه دپاره یې کوله هلکه قمقله څه په بیه خو یې در باندې نه ده خرڅه کړې دا مه وایه وی ډېره زیاته وه الحمدلله په دې الله خوشحالېږي دا به نه وی او دا هم هغه څوک وایي چې ښه ډېره وخوري ګورئ خو پته نه لګي او نن سبا په ودونو کې ګورئ خلک درې ځله خوري زموږ طرف ته تاسو نه یم خبر ممکن دا خلک د دې به یو ځل خوري دلته هم خوري نو یو ځل یې سات ما ته پته ده یو ځل سات په 8 بجې راشي نو ناشته وکړي به ویې خوري لومبۍ پینډه کې کښېني وایي دا بختوره ده برکتي ده نو 9 نیمې لس به بیا راشي هلکه وایي هلک ډوډۍ د ډېره زیاته د برکت وه نو 11 12 بجې اخره کې بیا راشي او لا کور ته هم پکې ګوتې وړي خدای دې ورته ټینګ کړه دا زموږ د خلکو عادت دی او ښه ډېره وخوري او بیا وایي یاره بس ماړه نه شو نو اوږي شو دا ولې داسې وی یو سړي ځان سره زوی بوتلی و واده ماشوم زوی د ډوډۍ په دې منځ کې هغه زوی اوبه وڅښلې چې شلق شو په دا مخ یې ووه وی خدای دې بې خو باسه اوبه کور نشته چې تا دلته وڅښلې د هغې په ځای به یې دارو کې خوړلی نو اوبه دې وڅښلې بابا وایي هسې دې ووالمه وی ما خو دې ډوډۍ له پکې ځای که وکړه اوبه مې وڅښلې چې دا لږ کیني او نوره مه خورمه نو یو مضبوطه څپېړه یې بله ورکړه خدای دې بې خو باسه نو ما ته به دې مو ویلي وکړه نو موږ خلک وخورو ښه ده بسه د سپېمو او بیا وایي ډوډۍ لږه وه هلکه زما خبرې اصلاحي وي خفه کېږئ مانه خوشطبع کېده ته یم خو چې تاسو پې پېښ یې ډوډۍ د پردی ډوډۍ ته به دا نه وی چې لږه ده ښه دا سبق هم یاد کړه چې څوک هم درته وایي ډوډۍ در باندې وخوړه او وایي ډوډۍ څنګه وه ته به څه وایې ورته وایي ډېر شوي الحمدلله ښه پې موړ شو بس دا به وایي دا د پیغمبر سنت دی طیبن اعلی ډوډۍ وه د پردی ډوډۍ سپکه به نه وی زموږ د ښکلي مبارک پیغمبر صفت سو عائشہ بی بی فرمائی وی دا حضور پاک دا صفتو کہ لا یزم زواقا دا سکی دا شی بدی ندی ویلی خود حلال گوری دا حرام بیوی دا حرام بی بد وی او دا حلال دا سکی شی بدی ندی ویلی ان اشتها و کلهو که خوراک بی خوخو خوڑا بی و ان کرههو ترکهو او چی او شی بی نو خوخ نو نبی خوڑا دا به نه وي چې دا داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی او زمونږ خلک څه کوي مونږ چې ودونو له راشو او د واده نه بیا روان شو نو دړی کنځل کوي ای ته دې خدای غرق کا ته شډوکي پکې ای دا خدای تباه کا ته چیمړې وې او سپورې روجې وې او څوک وایي ای ته دې خدای غرق کا ډلې پکې اچولې مری راله خوکړه خو چې ټوخ کوي کنځل چې ټوخ کوي کنځل چې ټوخ کوي
او کنزل به کوي نو خوار شي په بیه د باندې خرڅه کړې ده چې سپورې روجې وې او یا ډوکې او چیمړې وې او یا پکې غوړي بیکارو نو نه به دې خوړه کړه نو دې خو هغه خولې ته دې ډکې نیولې دي د سمسې عمره غټ اپا کې وې د غاښونو نه غوښې راوباسې او بل خوا وې دې خدای غر کا اسې وکړلو دا به بالکل نه د حضور پاک صفت دی د ډوډۍ بد به نه وایې د حرامو به وایې د حلالو به نه وایې درنه یو سړی تپوس وکړي چې ډوډۍ څنګه وه اوهو ډېره مزېداره واه مړه سم ګوتې مې ورسره وخوړې مړه ډېره ښکلې وه که نه یاره داسې برکتي ډوډۍ رښتیا ووایه هغه سړی به خوشحاله شي که به نه شي نو چې دی خوشحاله شو الله خوشحاله شو من لم یشکر الناس لم یشکر الله دا چې بنده شکر ادا کې دا د الله شکر دی الله به خوشحاله شي درېیم هم دته یو خبره کوم یو به بې دعوته ګورې پردی ډوډۍ له نه ځې زمونږ خلک بې دعوته ځي او سړي خو څه کې ښځو کې دا ډېر ګنده رواج دی چې چېرته په محله کې وادي او ښځې ته رسط وکړه چې ډوډۍ نه به راځي نو که د هغې چېرته په چارسده کې او یا په باجا بامخېلو کې هم چېرته لور خورده وادي نو هغې ته هم ټېلفون وکړي چې راځه د ترور د زوی د ماما د نوسی دی واده دی او ورته سکول چوټي کې بلا واړه راول نه بې دعوته به نه ځي چې څو یې درته یاد کړي هغه به بوځئ بې دعوته به قطعا نه ځي دا ګناه ده ناروا دي حرام دي او زمونږ خلک ودونو کې لا ګزاره کوي او خیرات د مړي له خو ټول ځي مړه وي څه واده خو نه دی خیرات دی هلکه که خیرات دی خو که جلندرې د پلار ده خو پوار ده بیا د پېښور کې ډېر خلک ما ته شکایت کوي عاطف خان ډېر شکایت کوي مولانا صاحب دا شی شته پېښور کې خلک د شادي حالونو کې شکایت کوي وایي موږ خو د 300 ډوډۍ کړې وه کارډونه هم 300 چاپ کړي او احتیاطاً هم یو د 100 زیاته او صاحب 800 راغلل ډوډۍ راته کمه شوه